جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ما تاسو د ډاکټر صاحب خبره ترې واورېدلې او زما یقین دی چې دې نه به تاسو فایده ترلاسه کړي. مفتي صاحب بریک نه مخکې هو خبرې د تراوو متعلق وشولې، ډېر معلومات زموږ کتونکو ته لاړل. زکات حوالې سره به زه ووایم زیات خلکو کوشش دی چې د رمضان مبارک په میاشت کې خپل زکات وباسي او هغه ورکړي. نو لږ د زکات حوالې سره راته د دې په اهمیت باندې راته رڼا واچوئ او بیا په رمضان مبارک کې که دا ورکړي نو هغې باندې به راته خبره وکړئ. د زکات باره کې خو موږ ټولو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام 15 مټې دي، 15 ارکان دي. اول کلمه شهادت ته، بیا په هغه پسې لمونځ دی، مانځه پسې بیا زکات دی، روژه ده او حج دی. نو زکات لکه دریم رکن شمارلی کیږي د اسلام، او زکات فرض دی په هغه چا باندې چې هغه صاحب نصابي مسلمانی او دوره پورې چې لکه نور عبادات خدا سي دي چې کله سړی بلوغت ته ورسي یا بالغ شي نو هغه هلته مکلفي. خو د زکات باره کې دا مسله ده چې په بالغ او نابالغ دواړو باندې زکات فرض دی، او د نابالغ زکات باید چې کوم ولی یعنی پلار دی یا تر دی یا مشر دی هغه به ادا کوي. زکات به زه دا ووایم چې زکات د رمضان په میاشت کې نه دی فرض، د زکات لازم نه چې په رمضان کې دی ورکړي، او د زکات او د رمضان المبارک خپل منځ کې څه تعلق نشته. خو خلک یې ولې په رمضان کې ورکوي؟ ځکه ورکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رمضان کې چې کوم عبادت وشي نو هغه د عام ورځو د عبادت نه ډېر زیات قیمت لري. نو ځکه چونکې په دې میاشت کې ټول عبادتونه او ټول ریاضتونه او ټول د نیکۍ کارونه خلک کوي، نو دولتمن خلک دا سوچ کوي چې د رمضان نه اول دا زکات زه ادا کوم خو په هغه به زما دوره ثواب نه وي، خو چې په روژه کې ادا کوم، په روژه کې حساب وکړم نو ماته به ثواب زیات ملاو شي. صرف دغه یو مقصد دی. خو زمرود خان مسله دا ده چې تا زکات د روژې سره یا بغیر د روژې سره تعلق نشته. زکات دپاره بنیادي خبره دا ده چې ته به یو تاریخ مقرر کې او ته به هر کال په هغه تاریخ باندې د زکات حساب کوې. زکات د میاشتې په حساب نه دی، د هفتې په حساب نه دی، د لسو په حساب نه دی، د کال په حساب دی، او ایگزیکٹ یو تاریخ به لازم ته مقرره یې چې تاریخ تا مقرر نه کو ستا زکات به کمپلیټ نه مکمل به نه. نو اکثر لکه یعنی زه خلکو دا ټیک دی که ته زکات په روژه کې ادا کوې نو ته په روژه کې یو تاریخ مقرر کړه. مثلا دا به ووایو چې 10 رمضان المبارک دا تا مقرر کو، نو ته به په 10 رمضان هر کال لازم دا تاریخ به یاد لرې چې نه الارم به ولګې موبایل کې چې هر 10 رمضان راځي نو هغه به تا ته الارم کوي چې نن تا د زکات کالکولیشن د زکات د حساب ورځ ده. نو بیا به کښېنې، بیا به ټول حساب کتاب وکړې، تا سره به یو فکر راشي نو دا زکات به ته ادا کړې. دې نه علاوه زکات مطلب دا دی چې سونه باندې ورکول دي او په نغدیت چې کوم په کال کې کوم نغدیت یا هغه دین علاوه نور څه باندې جایداد یا نور څه دې څه باندې ورکول. په زکات کې اسانه تا ته زه مسله وایي چې دا خبره ډېره تفصیلي مسایل تفصیلي خو بیا سړی پکې دغه شي لغوندې هغه پښتو کې ورته دربل وایي که نه چې بیا سړی پې پوهېږي نه. زکات په هغه سړي باندې فرض دی چې هغه صاحب نصاب دی. صاحب نصاب چا ته وایي؟ صاحب نصاب هغه ته وایي چې پاکستان په حساب به تا ته زه ووایم چې یو سړي باندې قرضه نشته او د ده سره د 40,000 روپو وس دی. ولې چې ما پرون چاندي حساب چک که ولې چې ما وی چې نن به زکات خبره کیږي نو د چاندي چې کوم نصاب ده د هغې قیمت چې کوم دی هغه 40,000 روپۍ جوړیږي پاکستان کې. نو چې یو سړي سره د 40,000 روپو وس وي، وس مطلب دا دی چې دی اوس بازار ته لاړ شي نو دی 52 تولې چاندي خرید کوی شي، دوره د سره وس شته، نو دا سړی غني دی، دا سړی د بل زکات نشي اخیستی بلکې دی به په خپله باندې زکات ادا کوي، دی به فطرانه ورکوي، دی به د اختر قربانی کوي. نصاب زکات په 3 شانو کې دی.
یو سونه ده، یو چاندي ده، یو کیش پیسې دي. د سونې چې کوم نصاب دی هغه 9 تولې دی، 7.5 تولې. خو دا 7.5 تولې هغه چا دپاره ده چې که یو زنانه ده او هغې سره صرف او صرف سونه ده، دې سره چاندي نشته او دې سره نغده 1 روپۍ هم نشته، صرف سونه ده. نو دا سونه که د 7.5 تولو نه کمه ده نو دې کې زکات نشته، او که 7.5 تولې یا د هغه نه زیاته ده نو بیا به د دغې سونې نه زکات ادا کولی کېږي. یو بله زنانه ده یا یو سړی دی چې هغه سره چاندي ده او دا چاندي د 52 تولې نه کمه ده، نو د سړی باندې زکات نشته. خو دا هغه سړی چې د سره صرف او صرف چاندي ده، د سره سونه نشته او نغد پیسې نشته ورسره. نن سبا خو داسې مثال ډېر کم میلاویږي. نن سبا هر چا سره یو طرف ته سونه بل طرف ته نغد پیسې، یا سونه او څه چاندي او نغد پیسې، یعنی چې 2 سیزونه یا 3 سیزونه چا سره دي نو د هغې به ټولو قیمت وباسي، او قیمت به د نن ورځې قیمت وباسي، دا نه چې موجوده نن چې کوم مارکیټ ریټ دی هغه قیمت به وباسي. او بیا که چېرته تا سره 40,000 حساب برابریږي نو بیا تا باندې زکات فرض دی، ته صاحب نصاب یې، ته به زکات ادا کوې. او که چېرته 40 نه کم دی تا سره نو بیا تا باندې زکات ادا کول نشته. ډېره مننه مفتي صاحب، نن بیا یو ځل تاسو زموږ په پروګرام کې ډېر ښه معلومات راکړو. که څه میسج تاسو ذهن کې داسې وخت کې پوره نړۍ پښتانه تاسو ته ګوري نو یو مختصر میسج هم زموږ کتونکو ته میسج خو زه پښتنو وروڼو ته دا میسج ورکوم چې د رمضان مبارکه میاشت او د سوال د قبلېدو وخت دی. زمونږ په قوم، زمونږ په علاقې، زمونږ په ملک باندې کم حالات دي، نو ماښام په ټیم کې چې کله ځان ته دوا کې، خپلو بچو ته دوا کې، نو په هغه ټیم کې د خپل قوم دپاره، د خپل ملک دپاره او د ټول امت دپاره هم یو دعا وکړه چې الله پاک زمونږ په حال رحم وکړي او خدای پاک مونږ ته امن راکړي، خدای پاک مونږ ته سلامتي راکړي. الله پاک دې زمونږ په دغه دنیا په آخرت کې خپل عزت او پرده وساتي. ډېر عزتمن قدرمن پښتانه خلک در په در دي، د دشمن د لاسه مونږه مرو، مونږه جوبل کېږو، زمونږ نقصان کېږي، زمونږ ملک تباه کېږي، زمونږ وطن تباه کېږي. نو خپل وطن دپاره د خیر دعاګانې کوئ روزانه، او انشاءالله د چا دعا به الله قبوله کړي او خدای پاک به زمونږ حالت بدل کړي. ډېره مننه مفتي صاحب، ډېره مننه ستاسو راتګ، ډېره مننه تاسو یو ځل بیا تکلیف وکړو زموږ سټوډیو ته راغلی او زموږ کتونکو ته تاسو ډېر معلومات وکړل. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې خپرونه د پېشمنۍ خصوصي پروګرام او زما یقین دی چې د مفتي صاحب د دې خبرو نه به تاسو ډېر معلومات ترلاسه کړي. ډېرې خبرې داسې وې چې د هغې موږ ته پته نه وه، او بعض زما وروڼه داسې چې هغه بیا تپوس کول هم شرم ګڼي. نو نن زما یقین دی چې د تراویح حوالې سره، د زکات حوالې سره، د رمضان مبارک د میاشتې اهمیت حوالې سره مفتي صاحب ډېرې تفصیلي خبرې وکړلې. که الله پاک زندگی راکړله نو سبا به یو ځل بیا انشاءالله ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. خپل کوربه زمرد بنور ته اجازت ورکړئ. الله په امان.